بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 34 ته اوله سپاره ده، سوره بقره ده. او نن به انشاءالله موږ د 58 آیات نه تر 1 نمبر آیات پورې وایو، یعنی 67 نه تر 71 آیات پورې به انشاءالله نن موږ وایو. او رکوع نمبر 8 ده، اتمه رکوع ده. اول انشاءالله تلاوت کوو، د هغې نه پس به بیا موږ لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه، إذ نمخ دلتا اذكر محذوف رو باسي، اذكروا یا اذكروا رو باسي، اذكروا او تاسو یاد کئ. اذ قال موسى، کله چې موسی علیہ السلام فرمایل لقومه خپل قوم ته، ان الله بشک الله تعالی یأمرکم تاسو ته حکم کوي. یأمرو کی هو ضمیر الله پاک ته راجع دی. یأمرو چې هغه حکم کوي کوم تاسو ته، ان تذبحوا چې تاسو ذبح کوي، بقرتن یو غوا، تاسو یو غوا حلاله کوي. نو دا څه واقعه وجیب دی. بنی اسرائیلو کې یو بوډا بابا او ډیر زیات مالدار او داغه نور اولاد نو، صرف یو لوري وا، نور بچی نو، او هغه لوریم ډیره ښایسته وه. د دې بابا یو وراره، هغه وراره د خپل تر د مالدارۍ کې د مال تم غلو، د لور تم غلو، او بیا یو سوچ وکړو چې یاره زه به دا بابا قتل کم، دا تره به قتل کم، او الزام به په بل چا راواړو، او هغه کس نه بیا موږ دیت والو، نو ماته به 3 قسمه مال میلو شي. یو خو به راته د ټول میراث میلو شي، څومره مال چې دی دا به راته میراث کې میلو شي. دویم د لور به راته میلو شي، او دریمه د چې کوم دیت واخلم هغه به ماته میلو شي. نو دې ظالم خپل تر قتل کو، او بیا یو بعضو روایتو کې راځي چې خوا کې ورسه گاون کې یو بل یو غریب سړی د هغه کور مخې ته وغورځو، او بعضو روایتو کې راځي چې یو دا کلی و، دې کلي کې د الګ د خپل تر قتل کو، او خوا کې ورسره یو بل کلی و، نو لاړو دا ترې اوچت کو، هغه بل کلي ته یې شپې یوړو، او هغه بل کلي کې خوا کې وغورځو. نو بس بیا د کلي والا راغون شو، په هغې باندې دعوا وکړه چې تاسو زموږ دا کس وجلی دی. بهرحال دې الک د خپل تر قتل کو،
او د تره دا لاش واغستو یو بل کور مخې ته کې وغورځو او هغه کس باندې د سارې دعوه وکړه چې تا زما تره وجلی دی اوس په ته ماله د دې دیت راکې په دې کې د دې دواړو جګړه شوه چې جګړه شوه یو دریم ثالث پکې راپاسېره یو دریمه ډله پکې راپاسېره او دوی ته وایي چې تاسو یو بل پسې ټوپک تمالچې راواغستې اسلحې م یو بل پسې توره او ډاله او غشي م یو بل پسې راواغستل اوس داسې وکئ چې په موږ کې پیغمبر موجود دی راځئ چې ورشو او پیغمبر دا فیصله وکړي نو دوی ټول ورلل دا دوانه ډلې ورلې او ورسره دا ثالث ډله م ورله او موسی علیه السلام له موسی علیه السلام ته ویې ګورئ دا دواړه ډلې جګړه کوي د دې یو ډلې مړی شوی دی په دې بله ډلې راړولی دی تاسو په دې کې فیصله وکړئ چې دا مړی چا کړی دی اصل کې دا مړی خو د خپل وراره کړی او همدا وراره سارې لګیا جړاګانې کولې او ځانې والو او چغې والې چې زما تره چا وجلی دی حالانکې ده په خپله باندې وجلی و د لور تم غلو د مال تم غلو او بیا چې په چا باندې د دا الزام لګېدلی د هغه نه به دیت هم اخیستو نو د درې څیزونو ته غلو په دې کې موسی علیه السلام ته الله پاک نے سوال وکړو چې الله د دې دا فیصله په ما اسانه کړي الله پاک ورته وفرمایل وایي دې خلکو ته ووایه چې یوه غوا حلاله کړي چې هر قسمه غوا وي چې هر قسمه غوا وي نو چې دوی دا غوا حلاله کړي او د دې غوا جبه یا د دې غوا لکۍ یا د بدن یو حصه یو څه ټوکړه د مخکې آیاتونو کې به راځي انشاءالله د دې آیاتونو نه پس به بیا وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها په دغه آیاتونو کې به بیا راځي الله پاک ورته فرمایل چې د دې غوا یوه ټوکړه په دې مړي ووښئ دا مړی به را ژوندی شي تاسو ته به خپل قاتل وښئ واپس به دا مړ شي یا بعضو روایاتو کې راځي چې ډېر وخته پورې دا کس بیا ژوندی و چې کله دا کس مړ شوی نو بیا چې د غوا دا ټوکړه پې وواله نو اکثر علما فرمایي چې دا مړی بیا را ژوندی شو او بیا تر ډېر وخته پورې ژوندی و او بعض علما فرمایي چې نه بعض مفسرین فرمایي و چې دا غوښې ټوکړه پې وواله دا مړی را ژوندی شو خپل قاتل وښودو چې زه د خپل وراره وجلی یم بل چا نه یم وجلی په بل چا باندې الزامونه مه لګوئ او بیا واپس مړ شو نو بعضو روایتو کې راځي چې واپس مړ شو بعضو کې راځي چې ډېر وخته پورې ژوندی و نو مفسرین فرمایي چې الله پاک موسی علیه السلام که الله پاک ته سوال کړی نو دا مړی ولا بغیر د دې غوا د غوښې د والو نه هم را ژوندی کولو نو بیا دې کې څه مطلب و چې دوی ته یې وایي چې یاره غوا لاله کوي د دې ټوکړه راوالی په دې مړي باندې ووښئ وایي وجه دا وه چې دوی بني اسرائیل چې دي که نه دا فرعونیانو سره په مصر کې ډېر وخت اوسېدلي وو څو سوه کاله دوی مصر کې اوسېدلي نو د مصر د خلکو خدای چې و که نه خدای هغه دا غوا وه دوی به د مصریانو به د کوم د مصر علاقې خلک دا فرعونیانو دوی به د غوا عبادت کولو او د غوا چې کوم میتیازې وي هغه به اسکلې او د فخر په طور چا چې به د غوا میتیازې اسکلې په هغه زمانه کې هغه ډېر غټ بزرګ او ولي به و چې یاره دا خو زمونږ د خدای نعوذ بالله سوغات استعمالوي نو دا به د ټولو نه غټ بزرګ ګڼلی کېدو نو بني اسرائیلو ته الله پاک دی د فرعونیانو سره ډېره زمانه تېره کړې وه نو په دې کې هم د هغه غوا عظمت او محبت او د هغې طرف ته رغبت ډېر زیات و الله پاک ته دونه رغبت نه و څومره چې د غوا ته رغبت و تاسو به مخکې وګورئ موسی علیه السلام ته دی وایي دا بني اسرائیل وایي ادعو لنا ربک د خپل رب نه موږ دپاره دعا وغواړه حالانکې دا ورته نه وایي چې ادعو لنا ربنا زمونږ د خپل او زمونږ د ټولو رب نه مونږ دپاره دعا وغواړه ځکه دی خو به خپل رب په زړه کې بیا هم هغه غوا ګڼله چې یاره ګورئ دا زمونږ غوا وه نو بیا چې کله الله سبحانه وتعالی فرعون او د هغه لښکر غرق کو او دوی میدان تیه ته راوړېدل نو په دې بني اسرائیلو کې یو کس سامري نوم مخکې واقعه م ویلې ده او انشاءالله مخکې په 14مه سپاره کې نور ځایونو کې را روانه ده بار بار به بیا د سامري واقعه م قرآن کې الله پاک ځای په ځای ذکر کړې ده اب راته بیا تذکره پورا تفصیلی کومه نو سامری دی بني اسرائیلو نه سره زر راغونډ کړه او د هغې نه یو سخی جوړ کو او د جبریل علیه السلام د خپو د تلی چې چېرته خپه ایښې وه دلته نه خاوره راوچته کړې وه په دې سخي پرې خوله کې ایښې وه نو هغې نه به یو قسمه اواز راختو لکه د سخي غونته کې اواز به راختو نو سامري دوی ته ووایي دا ستاسو خدای دی نو دوی مخکې فرعونیانو سره د غوا عظمت او محبت او ډېر احترام په زړه کې او بیا چې ورله سخی جوړ کړو د سامري نو دوی ټولو به د سخي عبادت کولو نو الله پاک ورته ځکه بیا وفرمیل چې موسی علیه السلام ته چې د بني اسرائیلو ته ووایي چې دا غوا ذبح کړي غوا نو یو خو په دې کې څو حکمتونه دي یو خو به دی د غوا هغه عظمت پې د زړه نه وځي
دویم به د دې په زړه کې د الله عظمت پیدا شي چې د یو غوا په ذریعې سره د غوا د غوښې د ټوکړې په ذریعې سره الله یو مړی را ژوندی کوي. او دریم به دا الله پاک د دې بني اسرائیلو به دا عقیده په الله مضبوطه شي چې مړ کس را ژوندی کو، مړ کس الله پاک را ژوندی کو، او بیا به هغه ژوندي خپل مړی خپل قاتل وښودو او بیا واپس مړ شو یا بیا یې څونه ضمانت ژوند هغه تیر کو. نو دې ته به درې فایدې وشي. یو خو به د غوا عظمت او محبت د زړه نه وځي، او دویم به دې ته پته مو لګي چې دا معجزه ده چې د غوا یو ټوکړه په مړي وخي او هغې سره را ژوندی کېږي، او دریم چې مړی ورته الله را ژوندی کو نو باس بعد الموت باندې به هم د مرګ نه پس واپس را ژوندي کېدو باندې به هم د دې عقیده مضبوطه شي. نو دی بیا داسې وکړه چې موسی علیه السلام دی ته وفرمیل چې تاسو یوه غوا ذبح کوئ. نو دی ورته وایي دی ورپسې وخندل چې او ته په موږ پسې مسخرې کوې، زموږ مړی پروت دی، موږ وایو چې دا مړی موږ ته خپل قاتل وښیو، ته په موږ پسې ټوکې کوې چې غوا ذبح کوئ. نو الله موسی علیه السلام ورته وفرمیل نه ګورئ دا یاد وساتئ زه پیغمبر یم، پیغمبر زه د جاهلانو په شان ټوکې ټقالې او مسخرې چا پسې نه کومه. نو بیا دی ورته دی بیا ټوکې ټقالې شروع کړې. دی بیا موسی علیه السلام ته وایي و یاره د دې غوا به عمر څومره؟ نو الله پاک ورته بیا وفرمایل چې لا فارد ولا بکرون، چې نه به نه بوډۍ وي نه به ځوانه وي، عوان بین ذلک د دې دواړو په منځ کې به وي. او بیا ته تپوس کوي و چې یاره دا غوا به د دې رنګ به څنګه؟ نو الله پاک ورته بیا وفرمایل بقرة صفراء فاقع لونها، چې دا به بالکل تک زیړ لکه د سونې په شان ګولډن کلر کې به یو ټاکې به هم پکې بل نه وي، او چې خلک ورته ګوري نو خوشحالېږي. نو بیا دی سوال کوي چې یاره د دې کیفیت په څنګه وي؟ دا به کمزوري وي، دې باندې به ایوه شوي لکه څنګه غویان نه دي، غویانو باندې خلک په پټي کې مانچ کوي یا داسې پټۍ پې سمی او یا داسې ایوه پې وغیره کوي. نو ورته وایي چې نه به په دې باندې ایوه شوي، لا ذلول نه به دا کمزوري چې اذ تثیر الارض چې ځمکه پې اړولې شوي، او ولا تسقي الحرث، او نه به په دې باندې ارټ شوی. ارټ نه وي، ارټ چې پرې زمیندارانو ځان له پخوا زمانو کې پټو کې لګولو، پرې پنجاب او بلوچستان علاقو کې اوس هم شته دی، سند علاقو کې هم بعض ځایونو کې شته دی. ارټ وي، ارټ داسې کوي وي، هغې ته داسې ډولچې ورښکته شوي وي، یو غویی هلته تاویږي او هغه ډولچې په هغه کوي کې داسې تاویږي او راډکېږي او اوبه ورچوي. نو ارټ په تاسې لیدلي وي چې نه پې ارټ شوی دی نه په دې باندې دغه شوی دی. نو بیا دی وایي چې او بالکل اوس موږ ته پته ولګېده او اوس په انشاءالله موږ غوا ذبح کړو. نو دی بیا غوا ذبح کړه، د هغې یو ټوکړی په مړي راښکله او مړی را ژوندی شو، او مړي ورته ووایي چې چا هم نه یم وجلی، بالکل په چا باندې دعوه مه کوئ، زه دې خپل وراره وجلی یم او زما مال ته غلو، زما لور ته غلو، زما دیت ته غلو، او زه ده وجلی یم، دې نه علاوه بل چا نه یم وجلی. نو بیا خلکو ته حقیقت معلوم شو چې بالکل دا د مګرمچ هغه اوښکې چې تویولې نو هغه کس په خپله دا خپل تره وجلی دی. نو دا هغه واقعه ده. اوس په انشاءالله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ. واذکرو او تاسو یاد کئ اذ کله چې قال موسی علیه السلام وفرمایل، قال دا د فعل ماضي اوله صیغه ده او د دې فاعل موسی علیه السلام دی. موسی علیه السلام وفرمایل لقومه، خپل قوم ته، د ها ضمیر معنی ده خپل، او قوم ته وایي، او د لام جاره معنی ده تا. لقومه خپل قوم ته، نو موږ به معنا د دلته شروع کړو، د ها معنا به خپل وکړو او قوم ته به قوم ووایي او د لام جاره معنا به وکړو تا. نو ته به داسې وایې لقومه خپل قوم ته موسی علیه السلام وفرمایل ان الله، ان همیشه معنا چې چرته کې راځي نو بېشکه معنا به راځي، یا تحقیق به راځي یا به یقینا راځي، خو بېشکه معنا یې ده. ان الله بېشکه الله تعالی، بېشکه الله جل جلاله یأمر دا د فعل مضارع اوله صیغه ده، د دې معنا ده هغه حکم کوي، هغه ضمیر چې دی الله پاک ته راجع دی چې بېشکه الله تعالی حکم کوي کوم تاسو ته، الله تعالی تاسو ته حکم کوي ان چې د دې خبرې چې تذبحو دا د فعل مضارع جمع مذکر حاضر صیغه ده. تذبحو معنا تاسو ذبح کوئ، چې تاسو ذبح کوئ بقرتن یوه غوا. بقره چې ده که نه، بقره دې ته مونږ وایو اسم جنس. اسم جنس څه ته وایي؟ د اسم جنس مطلب دا دی که نه چې بقره نه دی، بقره دا نر تم وایي او ښځې تم وایي. ټیک شوه؟ ښځې تم وایي، یعنی غوی تم بقره وایي او غوا تم بقره وایي. غوی ته نر او ماده دواړو ته بقره وایي. او دویم دا دی چې دا یو دپاره م استعمالیږي، اسم جنس یو دپاره م استعمالیږي او د ډېرو دپاره م استعمالیږي. بقره ټیک شوه؟
نو دا اسم جنس دی مذکر او مؤنث دواړو لپاره استعمالیږي غوا لپاره استعمالیږي غوی لپاره استعمالیږي یو لپاره استعمالیږي ډیرو لپاره استعمالیږي اسم جنس دی ته وایي ټیک شوه نو دا بقرتن چې دا اسم جنس دی نو دا ورته موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې بېشکه الله تعالی تاسو ته دا حکم کوي چې تاسو یو غوا ذبح کوئ د هغې ټوکړه په دې مړي راکاږئ نو دا مړی به را ژوندی شي خپل قاتل به راته وښیي قالو دا د جمع مذکر غایب صیغه ده قالو معنا هغوی ووي د بني اسرائیل وي یهودیان وي اتتخذونه دا حمزه چې دا د استفهام دپاره دی سوال دپاره دی اتتخذونه آیا تتخذو ته نیسي نه مونږه یا ته کې مونږ پسې هزون ټوقې ته مونږ پسې ټوقې کې تتخذو معنا ته مونږه نیسي نه مونږه تتخذو معنا ته نیسي دا د فعل مضارع واحد مذکر حاضر صیغه ده تتخذو ته نیسي نه مونږه اتتخذنا آیا ته مونږ نیسي یا آیا ته مونږ پسې کې سره پسې کې هزون ټوقې ته په مونږ پسې ټوقې کې موسی علیه السلام چې ورته وفرمیل چې الله پاک فرمایي تاسو یو غوا ذبح کوئ په دې مړي راکاږئ او دا مړی به را ژوندی شي تاسو ته خپل قاتل وښیي نو دوی ورته وایي قالو اتتخذنا هزوا آیا ته مونږ پسې ټوقې کې موسی علیه السلام ورته د یهودیانو موسی علیه السلام ته ووایي ای موسی علیه السلام ته په مونږ پسې ټوقې کې چې مونږ غوا ذبح کړو او د هغې ټوکړه راکاږو په مړي باندې د غوا د مړي سره سویمه ده نو موسی علیه السلام ورته فرمایي قال کې هو ضمیر موسی علیه السلام ته راجع دی قال موسی علیه السلام وفرمایل اعوذ دا د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده اعوذ معنا ده زه پناه غواړم بالله د الله جل جلاله زه د الله نه پناه غواړم ان چې د دې خبرې چې ان اکونه چې زه شم د دې خبرې چې زه شم من الجاهلین د جاهلانو نه چې زه جاهل هو نه یم زه ناخبره خو نه یم زه د الله پیغمبر یم د الله رسول یم الله ما خپل کتاب تورات را کړی دی نو زه به ولې مسخرې او ټوکې کوم زه د دې مسخرو د ټوکو نه د الله پناه غواړم ما د الله د داسې جاهلانو نه وساتي زه جاهل نه یم چې زه به دغه شان مسخرې او ټوکې کوم نو بیا د یهودیانو ته چې اوس پته ولګېده بني اسرائیلو ته چې اوس خو مونږه همدغه د غوا دا خبره راته جوړه ده نو اوس دی بیا د موسی علیه السلام نه تپوسونه کوي نو حدیثو کې راځي وایي چې موسی علیه السلام دوی ته ویلي که نه چې تاسو غوا ذبح کوئ او په دې مړي باندې راکاږئ د دې څه ټوکړه او دا به را ژوندی شي نو وایي که دوی هره یوه غوا راوستې وه او حلاله کړې وه که نه نو دوی به بیا الله پاک به د دوی دا ګناه معاف کړې وه او دا مړی به ورله را ژوندی کړی و خو دوی په غوا کې بیا نورې مسالې راوښکلې اوس د موسی علیه السلام هسې چیړي را چیړي چې یاره ته د الله نه سوال وکړه ته د الله نه تپوس وکړه موږ دپاره دعا وکړه چې موږ باندې دا ښکاره کړي دا غوا چې یاره د دې عمر راته وښیي او بیا د دې رنګ راته وښیي او بیا د دې یعنی کمزوري یا طاقتوري دا راته وښیي کیفیت راته وښیي نو بیا په الله پاک د غوا دومره مشکله کړه نو بیا مفسرینو لیکلي تفسیر ابن کثیر کې واقع لیکلی ده چې یو سړی و په بني اسرائیلو کې ډېر نیکوکار سړی و ډېر بزرګ انسان و او د هغه صرف یو زوی و د څه بیمارۍ د وجې نه هغه مړ کېدو نو ده سره یو سخی وه یو وړه غونته بچی وه ورسره نو دا لاړو او هغه ځنګل کې آواز وکړو چې یا الله دا غوا ما دا سخی ما ستا په امان کې درکړه ته د دې حفاظت وکړې زما د زوی د زلمي کېدو پورې او دا ماشوم چې و که نه دا د مور ډېر زیات تابعدار و یو خو پلار ډېر نیک سړی و بیا دا ماشوم په خپل هغه د نیکوالي د پلار د نیک اعمالو اثر په دې بچي باندې و چې دا بچی په خپله ډېر زیات نیک و ده به د مور ډېر خدمت کولو د مور سره ډېر محبت و او د مور د اجازت نه بغیر به یو کار هم نه کو دا سړی مړ شو څه وخت پس دا ماشوم غټېدو چې کله زلمی شو نو د مور ته پته ولګېد چې اوس مې دا بچی زلمی شو نو ده بیا د مور ورته وایي چې بچی ته راځه زه تا هغه ځنګل ته بوځم هلته مونږ د الله په امان کې ستا پلار د الله په امان کې اوس خی ورکړی هغه ستا امانت دی نو دا ورله هغه دغه کې هغه ځنګل کې آواز وکړو چې یا الله ستا په امان کې چې مونږ کم سخی درکړی و هغه مونږ ته واپس کړي نو هغه سخی واپس راله دغه ماشوم خواله د غالک خواله او د ځان سره کور ته راوستله بالکل تکه زیړه مکمل زیړه څنګه چې الله پاک ورته علامات وښودو هماغه صرف دغه یو ماشوم سره په ټول شام کې په دغه علاقو کې صرف
په ټوله دنیا کې یو دغه ماشوم سره دغه سخی وه چې را کوم په قرآن کې ورته علامات ښودل. نو دی بیا هغه بازار ته بوتله. هلته کې بازار کې ورله یو کس راغی او ورته وی چې یاره دا سخی په څو خرڅې؟ نو هغه ورته وی چې یاره زه د مور نه تپوس کوم. نو چې چا به ته څومره قیمت هم ورته وی که نه چې یاره زه تاله دومره قیمت در کوم، خو به ورته زیات قیمت وي، ده به ورته وي زه ځم د مور نه تپوس کوم. نو مور له به راتله، مور به ورته وي نه، مور به ورته وي نه بچې لا مه ورکوه، بچې مه ورکوه. نو بیا الله سبحانه وتعالی دې بني اسرائیلو ته دقه غوا ورښودله او دوی د دې غوا دا سرمن چې ده که نه دی د سرو زرو نه ډکه کړه او دغه ماشوم له ورکړه. هغه د زمانې مالدار ترین ماشوم جوړ شو. الله د هغه پلار د نیک اعمالو د برکته او د دې ماشوم د خپل مور د خدمت او د خپل مور سره د مینې او د خپل مور د فرمانبردارۍ د برکته الله دومره زیات مال ورکو، د هغه زمانې غټ مالدار ته بیا جوړ شو. نو دا دغه سخی چې کوم ورسره وه دا ته بیا بني اسرائیلو واخیسته او حلاله یې او دغه صرف یو ماشوم سره دغه سخی وه. نو دوی اوس دا بني اسرائیلو بیا چې ورته اوس پته ولګېده چې الله پاک خو په موږ باندې خامخا دا سخی حلالول غواړي. نو اوس موسی علیه السلام ته وایي قالو، هغوی ووي، دا قالو د فعل ماضي جمع مذکر غایب صیغه ده. هغوی ووي، دی بني اسرائیل ووي ادعو د امر صیغه ده، ته دعا وکړه. موسی علیه السلام ته وایي ادعو، ای موسی علیه السلام ته دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه. موسی علیه السلام ته چې ته د خپل رب نه زمونږ دپاره دعا وکړه، خپل ځان یې پکې یاد نه کړو. ربنا والله ویل پکارو که دی الله خپل رب ګڼلو، خو دی په زړه کې د الله پاک نه زیات عظمت، محبت، احترام د غواو. نو ځکه ورته وایي چې د خپل رب نه مونږ دپاره دعا وغواړه، یبین چې هغه بیان کي، چې هغه ښکاره کي لنا مونږ ته، هغه چې الله پاک یبین دا د فعل ماضي اوله صيغه ده، د کې هو ضمیر الله سبحانه وتعالی ته راجع دی چې الله پاک بیان کی لنا مونږ ته ما چې څنګه ده هيا هغه غوا، یعنی د هغې یعنی ما هيا یعنی ما سنها چې د هغې عمر څومره دی. ما سنها د هغې د ما هيا معنا ده ما سنها چې د هغې عمر څومره دی. قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل، قال کی هو ضمیر الله موسی علیہ السلام ته راجع دی. موسی علیہ السلام ورته وویل انه یا دا اصل کې ان الله، نو لفظ الله مخکې ذکر شوی دی، نو اوس الله په ځای باندې دا ضمیر راوړي. انه بشک الله جل جلاله یقول وای الله پاک فرمای انها چې هغه بقره یو غوا ده، هغه یو غوا ده لا فارد چې نه بوډۍ ده ولا بکر او نه ډیره وړه ده، نه بوډۍ ده او نه وړه ده. عوان درمیانی عمر والا ده، یعنی ځوانه ده، درمیانی عمر والا ده. بین ذلک د دې دوانو په منځ کې، نو د بوډاوالي او د ماشوموالي په منځ کې چې کم عمر وي هغې ته موږ د ځوانۍ عمر وایو. نو دا وایي عوان درمیانی عمر والا ده. بین ذلک د دې دوانو په درمیان کې، بین معنا په منځ کې او ذالک د دې، نو د دې دوانو د فارد او د بکر په منځ کې درمیانی عمر والا ده، یعنی ځوانه ده. ما ورته دلته لیکلي ځوانه ده او اصل معنا ده عوان، اصل معنا درمیانی عمر والا. ٹھیک شو؟ نو عوان بین ذالک د دې دوانو درمیانی عمر والا ده، یعنی ځوانه ده. فافعلوا دا اصل کې افعلوا ده، افعل د امر صيغه ده او افعلوا دا د جمع مذکر حاضر د امر صيغه ده. افعلوا معنی تاسو کوي، خو دې سره مخکې فا ولګېده، فا، نو دا حمزه د حرکت ختم شي، په فا باندې خپل حرکت شته، نو دا بیا ویل کېږي ففعلوا، نو تاسو وکئ، ففعلوا نو تاسو وکئ، ما هغه کار د کم چې تؤمرون تاسو ته حکم کېږي. نو دا تؤمرون چې دی دا د فعل مضارع د جمع مذکر حاضر د مجهول صيغه ده، تاسو ته حکم کیږي. قالو هغوی اوس بیا موسی علیہ السلام نه تپوس کوي. دی خو اول د موسی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې د خپل رب نه موږ دپاره دعا وکړه چې الله پاک موږ ته د دې عمر وښیي چې دا څنګه عمر والا ده. نو موسی علیہ السلام ورته وفرمیل چې الله پاک فرمایي چې دا غوا چې ده که نه غوا، نو دا نه فارده ده او نه بکر ده، یعنی نه بوډۍ ده، فارد بوډۍ ته وایي او بکر وړې ماشومې ته وایي، عوان بین ذلک د دې درمیاني عمر والا ده. نو اوس ورته موسی علیہ السلام وایي ففعلوا، نو تاسو
وکئ ما هغه کار د کم چې تؤمرون تاسو ته حکم کیږي. موسی علیه السلام ورته اوس فرمایل چې حکم یې ورته وکړو ففعلوا افعلوا دی اصل کې ففعلوا نو تاسو وکئ ما هغه کار د کم چې تؤمرون تاسو ته حکم کیږي. قالو هغوی اوس بیا تپوس کوي چې اوس د دې رنګ څنګه دی. د عمر خو دې راته ووایي چې نه فارض ده او نه بکر ده بلکې عوان بین ذلک ده د دې درمیاني عمر والا ده. خو اوس راته وایي چې رنګ به څنګه نو بیا ورته موسی علیه السلام وایي الله پاک فرمایي چې بقره صفراء فاقع بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. بیا د موسی علیه السلام نه تپوس کوي چې الله پاک ته وایي چې ما هي ای ما کیفیتها چې هغې کیفیت حالت څنګه دی. نو په مونږ باندې وایي ګډه وډه شوه چې اوس مونږ څه وکړو. نو بیا ورته موسی علیه السلام فرمایي چې لا ذلول تثیر الارض ولا تسقي الحرث. نه کمزوري ده یعنی جوتی شوې ده چې هغه پټي اړی او نه په ارټ باندې اوبه راوښکلي کېږي چې راوښکلي دي چې پټوله اوبه ورکوي. مسلمة بالکل صحیح سالمه ده لا شیة فیها هیڅ داغ پکې نشته. نو دی بیا اوس وایي چې او بس اوس موږ ته معلومه شوه. نو دا ورته اوس وایي اوس ته اول ته د عمر تپوس کوله چې عمر به څومره اوس ته د رنګ تپوس کوي. قالو هغوی ووي د یهودیانو ووي ادعو بیا دا قالو چې کنه دا ما مخکې ووي چې دا د فعل ماضي جمع مذکر غایب صیغه ده دې کې هم ضمیر چې کوم دی یا دا واو ضمیر دا د یهودیانو ته بني اسرائیل ته راجع دی. قالو د بني اسرائیل د یهودیانو ووي ادعو تدعاوک ادعو د امر صیغه ده. موسی علیه السلام ته وایي چې تدعاوک لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې هغه بیان کی چې الله بیان کی لنا مونږ ته ما چې څنګه دی لونها د هغې رنګ ما لون په عربۍ کې رنګ ته وایي او ها ضمیر د غوا ته راجع دی چې د هغې غوا رنګ څنګه دی. نو قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل انه بېشکه هغه یعنی الله جل جلاله یقول فرمایي وایي انها چې بېشکه هغه بقره صفراء بقره موصوف دی او صفراء والله صفت دی. نو مطلب یې دا دی چې زیړه غوا ده. بقره صفراء بقره معنی یوه غوا ده صفراء زیړه. نو مونږ د دې معنی کوو بقره صفراء کې مونږ اول د صفراء معنی کوو وروسته د غوا معنی کوو. نو مونږ وایو چې یاره زیړه غوا ده هغه یوه زیړه غوا ده هغه یوه زیړه غوا ده فاقع چې ډېر تیز رنګ دی ډېر هغه اردو کې وایي ګهره زرد ډېره شوخه مونږ ورته بیا پښتو کې شوخه وایو شوخ رنګ یعنی زیړ رنګ دی خو ډېر شوخ زیړ رنګ دی. فاقع ښه زیړ دی یعنی ډېر شوخ زیړ رنګ دی. لونها د هغې رنګ لون رنګ ته وایي او ها معنی د دغې بقرې د ها ضمیر د بقر ته راجع دی دا یو ها ضمیر ټیک شوه. لونها د هغې غوا رنګ تسرو دا تسرو کې چې دی که نه دې کې هیه ضمیر هم دغې غوا ته راجع دی ټیک شوه. دا تسرو د فعل مضارع د واحد مؤنث غایب صیغه ده. تسرو معنی ده هغه خوشحالی دا غوا ته چې څوک ګوري هغه کس خوشحالیږي. الناظرین لیدونکي تسر الناظرین هغه لیدلو والا خلق خوشحالی. ناظرین دا د جمع سالم صیغه ده. ناظر معنی ده دیکھنے والا لیدلو والا. نو ناظرین بیا د دې جمع ده. ناظر دیکھنے والا ناظرین بہت سارے دیکھنے والے یعنی ډېر خلق ډېر لیدلو والا خلق. نو بیا دلته کې ورته موسی علیه السلام فرمایي قال موسی علیه السلام وفرمیل انه بېشکه هغه غوا یقول بېشکه الله جل جلاله یقول فرمایي انها چې هغه غوا بقره صفراء زیړه غوا ده یوه زیړه غوا ده فاقع ښه زیړ دی لونها د هغې رنګ تسر چې هغه خوشحالی الناظرین لیدونکي. قالو اوس دی خو رنګ تپوس وکړو نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل الله پاک فرمایي چې هغه بلکل تکه زیړه شوخ زیړ رنګ والا غوا ده چې خلک ورته ګوري نو خوشحالیږي زړه یې خوشحالیږي یعنی هغه ورته دومره ښکلې لګي هغه غوا پې دونه خوږه لګي چې زړه د انسان خوشحاله شي. قالو هغوی اوس دا بني اسرائیلو بیا ووی ادعو ته دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین چې هغه بیان کی چې الله بیان کی لنا مونږ ته ما هیه چې څه قسم دی هغه غوا چې د هغه غوا څه قسمه ده یعنی هغه غوا څه قسمه ده کیفیت یې څه دی. ما هیه یعنی ما کیفیتها
داغه کیفیت څنګه دی، حالت څنګه دی، حالت څنګه دی. ان البقره بشک هغه غوا تشابه مشبه شوی دا، یعنی ګډه وډه شوی دا علینا په مونږ باندې هغه غوا ګډه وډه شوی دا چې اوس کومه غوا مونږ راولو. نو و انا او بشک مونږه دا ان نا دی، ګورئ دا ان نه دی، ان دا اصل کې ان او نا، نو دا درې وانه نونونه شو، نو دی نه بیا یو جوړ کو، دا بیا ان معنا بشک او نا معنا د مونږه، دا ضمیر معنا د مونږه، بشک مونږه، نو دا بیا مونږه داسې لیکلو ان بشک مونږه، نو دا ان معنا د بشک او د دې نا معنا د مونږه. نو دا به اوس مونږ د دې معنا به داسې کو بشک مونږه، چې کوم ځای کوم قرآن کې ان راشي کنه ان، نو د دې معنا به وي بشک مونږه، دا اصل کې ان معنا بشک ده او نا معنا د مونږه، نو د دې مجموعې نه بیا ان جوړ شو. نو ان بشک مونږه، ان کچرتا، ان معنا د کچرتا، شاء معنا د اوغواړي الله، نو د ان شاء الله معنا د کچرتا الله اوغواړي، کچرتا الله اوغواړي. نو بشک و ان او بشک مونږه ان شاء الله ک الله جل جلاله اوغواړي لمهتدون لار مندون کیو، مونږ تبا مونږ باغ غوا اوموندو، یعنی مونږ تبا ملو شي، لمهتدون معنا لار مندون کیو، یعنی خامخا به مونږ ته غوا ملاویږي، خامخا به مونږه په دغه چې کوم علامات راته الله بیان کړي هغه به مونږ ته خامخا ملاویږي. د دې لام د تاکید دپاره دی، او مهتدون معنا ده لار مندون کی، هدایت مندون کی خلق، هدایت یافته خلق. نو دلته کې د هدایت نه مراد چې موږ به دغه لاره وموندو، لکه د غوا د لاره به موږ ته معلومه شي که چېرته الله پاک وغواړي. نو محدثین او مفسرین فرمایي وایي که دی چېرته انشاء الله نه وویلي که نه، انشاء الله که دی چېرته نه وویلي که نه، نو کله به هم الله سبحانه وتعالی دی د دغه غوا نه ورکړي، ټول عمر به دی په دغه غوا پسې ګرځېدل چې مونږه د خپل قاتل په دې باندې معلوم کو. خو که چېرته دی ان شاء الله نه ویلي نو ټول عمر به الله پاک دی ته دا نه ورکړی. لکه څنګه وایي چې سلیمان علیه السلام سل بیبیانې وي او د د ماسخوتن وي چې یاره زه به د ټولو بیبیانو سره ملاویږم او د ټولو نه به الله ماله زامن راکوي او هغه به ډېر غټ مجاهدین، خو ان شاء الله یې ونه وي. نو ټولو بیبیانو سره ملاو شو او د ټولو نه الله پاک اسم ورنه کړ، صرف د یوې بیبي نه الله بچی ورکو، هغه معذورو. نو ان شاء الله دونه برکت دی. نو هر یو کار چې کو چې ان شاء الله ور سره وایو. قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل انه بشکا هغه یعنی الله جل جلاله یقول وای فرمای، الله پاک فرمای انها چې هغه بقره یو غوا ده، لا ذلول چې کمزوري نه ده، لا ذلول چې کمزوري نه ده. نو دلته موږ معنی لیکلی چې جوتی شوی نه ده، چې جوتی نه ده. تسیرو ساره یسیرو معنا ده اړول، ٹھیک شو. چې تسیرو دا د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه ده، څلورمه صيغه ده. یسیرو یسیرانی یسیرونا، تسیرو معنا ده چې هغه اړی الارض زمکا، یعنی زمکا اړی ایوه کوي ایوه، ٹھیک شو. لکه څنګه غویانو باندې سړی مانچ کوي یا په پټې اړی، نو دقه شانت دا داسې غواړه چې هغه پټي نه اړی. لا ذلولون چې جوتی نه ده، تسیر لا ده چې پټي اړی، جوتی نه ده چې پټي اړی. ولا تسقي او نه اوبسکی، اوبه ورکوي. ولا تسقي سقا یسقي معنا ده اوبه ورکول، 50 کول، اوبه 50 کول. نو دا تسخی د فعل مضارع واحد مؤنث غائب صيغه ده. څنګه چې دا تسیرو کې هي ضمیر د غوا ته راځي دی چې هغه غوا ناړی، او د قشان تسقی کې هي ضمیر د غوا ته راځي دی چې دا غوا نو بکای او بنو ور کوي. الحرث فصلتا، یعنی مطلب دا دی چې دا غوا فصل لا او بنو ور کوي، چې نه دا جوتی شوی ده. لا ذلول تسير الارض، چې دا جوتی شوی نه ده چې زمکه اړی پټې اړی. او ولا تسقي الحرث او نه ارټ تاوي چې فصل لا وبور کی، دا سم نه ده چې نه پکار شوی ری، نه کمزوري ده، نه کمزوري نه ده. یا که کم ساروی باندې چې ایو وشي کنه نو هغه ساروی کې ډیر زیات د کمزوري علامات وي، یا کم ساروی باندې چې ارټ وشي کنه
ارټ. نو دا نن سبا خلک په میخو باندې کوي. پخوا به خلک صرف په غویانو باندې ارټ کولو یا به په سنډاګانو باندې ارټ کولو، په سنډا به ارټ کولو یا به په غوی ارټ کولو. نن سبا زمانہ کې او دغه شانتي پټې به یا په سنډا اړو او یا به په غویانو باندې اړو. نو اوس چې تاسو وګورئ چېرته لرې علاقو زمینداران وګورئ نو هغې لګیایي چې یوې غویې تړلې یوه کې نو بلې ورسره غوا تړلي یا دواړه غواګانې تړلي یا د ارټ دپاره اکثر دوه غواګانې تړلي یا یوه غوی تړلي سترګې ورله تړلي یا یو غویې تړلي او سترګې ورله تړلي یا یو سنډی تړلی او سترګې ورله تړلي. دغه شانتې یا یو اوښ تړلی یا یو اوښی تړلی سترګې ورله تړلي هغه تاویږي او هلته ارټ تاویږي او اوبه راوباسي او لښتي کې ځي پټي پې اوبه کوي. نو دلته کې ورته الله پاک موسی علیه السلام نه بیا تپوس وکړو چې یبین لنا ما هي، یعنی ما کیفیتها، چې د هغې څه حالت دی. نو مونږ باندې وایي ګډه وډه شوې ده. وایي که چېرته الله پاک وغواړي نو مونږ به داسې غوا پیدا کړو. نو موسی علیه السلام ورته فرمایي وایي الله پاک فرمایي چې هغه داسې غوا ده چې نه کمزورې ده، چې په هغې باندې هغه جوتي شوې نه ده چې کمزورې ده چې ځمکه یې اړولې وي، او نه په هغې ارټ شوی دی چې هغې سره دا کمزورې شوې ده. مسلمتن بالکل صحیح سالمه ده، بالکل صحیح سالمه ده. نو ښه طاقتوره ده، ښه مضبوطه ده. مسلمتن بالکل صحیح سالمه ده، کمزور هم نه ده چې جوتي شوي او پټي پې اړولي او نه ارټ شوی دی. نو بالکل صحیح سالمه ده. مسلمتن بالکل صحیح سالمه ده. لا شیته هیڅ داغ نشته فیها په هغې کې، یعنی په هغې غوا کې. فی البقرة نو دلته کې د بقره په ځای باندې ها ضمیر راوړی دی. فیها په هغې غوا کې. ٹھیک شو. مسلمتن بالکل صحیح سالمه ده. لا شیته هیڅ داغ نشته فیها په هغې غوا کې، داغ پکې بالکل نشته. تک زیړه ده او بالکل شوخ زیړه ده لکه ګولډن کلر چې دا د سرو زرو په شانتې. نو دا ځکه د سرو زرو په شانتې تک زیړه غوا ده چې دی له سامري هم هغه شانتې د سرو زرو نه غوا جوړه کړې وه، د هغې هم ګولډن کلر و، د سرو زرو کلر و. نو دا هم د سرو زرو په شانتې ملتا جلتا غوا ده. نو د دې زړه نه د هغې عظمت او محبت او ښکلو دپاره الله پاک داسې وفرمایل ورته. قالو هغوی ووي، قالو هغوی وی دغه یهود وی بنی اسرائیل وی الان اوس جئتا تا راوړه، یعنی تا اوس وکړه بالحق حق خبره، تا اوس سمه خبره راوړه، یعنی تا اوس سمه خبره وکړه. جئتا بالحق، جئتا دا د فعل ماضی او واحد مذکر حاضر صیغه ده. جئتا معنا تا وکړه، تا راوړه یا تا وکړه بالحق سمه خبره، یعنی تا اوس مونږ ته سمه خبره وکړه او اوس دې راته سمه غوا وښودله چې د هغې عمر دې م راته وښودو، د هغې رنګ دې م راته وښودو، د هغې حالت دې م راته ووي چې کمزورې ده او که طاقتوره ده، دا دې م راته ووي. فذبحو ذبحو دا د فعل ماضي او جمع مذکر غایب صیغه ده. فذبحو نو هغوی ذبح کړه، هغه غوا، ها معنی ده هغه، نو هغوی هغه ذبح کړه. نو ته داسې وایي هغوی هغه غوا ذبح کړه. وما کادو او دوی داسې نه وو، او نږدې وه چې دوی داسې نه وی کړی، یفعلون چې هغوی داسې کړی وی. وما کادو او دوی دې ته نږدې نه وو، او دوی دې ته نږدې نه وو. کادو کادو دا کادو دا د جمع مذکر غایب صیغه ده او دی نږدې نه وو، دې کار ته دی تیار نه وو. یفعلون چې هغوی داسې کړی وی. یفعلون دا د فعل مضارع جمع مذکر غایب صیغه ده. یفعلون معنا هغوی داسې کار کوي، هغوی داسې کار کوي. وما کادو یفعلون او هغوی داسې کولو ته نږدې نه وو، یعنی هغوی بالکل دې ته نږدې هم نه وو چې مونږ دا غوا حلاله کړې وی، د غوا حلالولو ته دی تیار نه وو. نو دا زمونږ تفسیر و. اوس په یو ځل مختصر تفسیر ووایو، مختصر لفظي ترجمه به ووایو. وذکروا او تاسو یاد کئ اذ هر کله چې قال موسی علیه السلام فرمایل لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله جل جلاله یامرکم تاسو ته حکم درکئ ان د دې خبرې چې تذبحو تاسو ذبح کوئ بقرة یوه غوا. قالو هغوی وی د بني اسرائیل وی اتتخذنا آیا ته مونږ نیسې یا آیا ته مونږ پسې کې هزوا ټوقې. قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل اعوذ ز پناه غواړم بالله د الله جل جلاله ان د دې خبرې نه چې اكون ز شم من الجاهلین د جاهلانو نه د بې خبره خلکو نه.
قالو هغوی وی ادعو ته دعا وکړه ای موسی علیه السلام لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې هغه بیان کړي لنا موږ ته ما هي یعنی ما سنک چې څنګه ده هغه غوا یعنی د هغې عمر څومره دی قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل انه بشک الله جل جلاله یقول فرمایي انها چې هغه بقره یوه غوا ده لا فارض چې نه بوډۍ ده ولا بکر او نه ډېره وړه ده عوان درمیاني عمر والا ده متوسطه ده بین ذالک د دې دواړو په منځ کې یعنی د بوډاوالي او د ماشوموالي په منځ کې ده نو مطلب یې دا دی چې ځوانه ده ففعلوا نو تاسو وکئ موسی علیه السلام ورته اوس د بني اسرائیلو ته وایي ففعلوا نو تاسو وکئ ما هغه کار د کم چې تؤمرونه تاسو ته حکم کیږي قالو دی وی هغوی وی د بني اسرائیل وی ادعو ای موسی علیه السلام ته دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې الله پاک بیان کړي لنا موږ ته ما چې څه دی لونها د هغې رنګ چې د هغې رنګ څنګه دی قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل انه بشکه هغه یعنی الله جل جلاله یقول وای فرمای انها چې هغه بقره صفراء زیړه غوا ده یوه زیړه غوا ده فاقع چې ډیره زیړه ده ډیره شوخ زیړ رنګ دی لونها د هغې رنګ تسر چې هغه خوشحالی الناظرین لیدونکي چې هغه غوا د هغې هغه رنګ چې دی هغه ته چې خلک ګوري نو خوشحالیږي قالو هغوی وی ادعو ای موسی علیه السلام ته دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې هغه بیان کړي چې الله بیان کړي لنا موږ ته الله وښیي موږ ته ما هي یعنی ما کیفیتها د هغې چې قسم ده چې څه قسمه ده چې څه قسمه ده هي هغه غوا چې هغه غوا څه کیفیت دی څه حالت دی حالت یې څنګه دی ان البقره بشکه هغه غوا تشابه ګډه وډه شوې ده علینا په مونږ باندې مشبه شوې ده یعنی ګډه وډه شوې ده مشبه شوې ده په مونږ باندې ګډه وډه شوې ده مونږ نه پېژنو چې څه وکړو کوم اړخ ته ولاړ شو و انا او بشکه مونږ ان شاء الله که چېرته الله وغواړي لمهتدونه خامخا لاره موندونکي یو قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل انه بشکه الله جل جلاله یقول وای انها چې هغه بقره یوه غوا ده لا ذلول چې نه جوتي ده تثیرو چې هغه اړی الارض ځمکه چې جوتي شوې نه ده کمزورې نه ده ذلول لفظي معنا ده کمزورې چې ذلوله نه ده کمزورې نه ده دا د صفت مشبه صیغه ده چې دا کمزوري نه ده یعنی جوتی شوی نه ده تثیر الارض چې ځمکه اړی ولا تسقي او نه اوبه ورکوي هغه غوا الحرث فصل یعنی ارټ هم پې نه دی شوی مسلمتون بالکل صحیح سالمه ده لا شیته هیڅ قسمه داغ نشته فیها په هغې غوا کې قالو هغوی وی د بني اسرائیل وی الان اوس جئتا تا وکړه بالحق سمه خبره اوس تا سمه خبره وکړه ستا په خبره اوس مونږ پوه شو فذبحو نو هغوی ذبح کړه هغه غوا ذبح کړه وما کادو او دوی دې ته نو نږدې یفعلون چې داسې کړی وی نو دا زمونږ د نن ورځې درس و امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي درس خو ډېر اوږد شو خو اصل کې آیاتونه ګڼو او تفسیر هم پکې داسې و چې هغه د دې سره بالکل د دې واقعه وه پکې واقعه هم بیان کړه د هغې نه پس بیا په تفسیر باندې خلک ډېر ښه پوهېږي نو د دې ځان څه سکرین شاټ واخلئ او بیا د لفظي ترجمه مو لیکئ او کوم زه صیغې دلته حل کوم هغه هم ورسره لیکئ او بیا دوباره واورئ انشاءالله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ وراتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام